أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. تیرو آیتونو مبارکو کی اللہ جل شانہ هغه خلق چې هغوی د الله رب العالمین د آیتونو انکار کوي او تکذیب کوي او د خپل غرور او د تکبر د وجنه د الله تبارک وتعالى حکمونه ټکراوي. د هغې مذمت بیان فرمایل او دغه خلکو بد انجام الله تبارک وتعالى تفصیل سره ذکر فرمایل چې دا داسې خلق دي چې کله دوی جهنم ته داخل کړي شي نو د دوی نه مخکې چې کوم د دوی د ډلې خلق تیر شوي دي نو یو بل ته مخامخ شي، دوی په هغوی باندې لعنت به وکړي او هغوی به په دوی باندې لعنت وکړي او الله تبارک وتعالى و دوی ته فرمایي چې تاسو دوانو ته یو شانتي عذاب دی. او بیا دا مثال بیان فرمایل الله جل شانه چې دا کم خلق زما د آیتونو انکار کوي او تکبر وکړي دا غینا دوی د پاره د جنت دروازې نشي کولاو، د اسمانونو دروازې ولا نشي کولاوي دي ترسو پوری چې د اوخ د ستن په سوري کې دننه داخل نشي او دا غینا تیر نشي. نو څرنګه چې د اوخ د ستنې په سوري کې دننه ننوتل ناممکن دی، دغه سیر دغه خلکو چې کوم د کفر په حالت کې یا د شرک په حالت کې د دنیا نه تلی دا غوی بخشش دا غوی مغفرت ناممکن دی. او بیا دغه خلکو د پاره په جهنم کې لاندې باندې د اور بستری وي، لاندې هم اور وي د پاسه هم اور وي، فرش هم د اور وي او بر چې کوم اچولو سيزونه وي هغه هم د اور وي. الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دغه شان مونږه سزا ورکو ظالمانو ته. نو چې کله هم وعید ذکر شي او د عذاب ذکر راشي، د مجرمانو تذکرہ راشي، د سزاګانو ذکر راشي او د الله تبارک وتعالى د عذابونو ذکر وشي نو یقینا هر مسلمان زړه ویریږي او پکار هم ده د قرآن کریم د تلاوت د آداب نه دادي چې کله هم د جهنم ذکر راشي د الله د عذابونو ذکر راشي نو پکار دې چې سړی د غینه پناه وغواړي او د تلاوت دوران کې چې کله د عذابونو تذکرہ راشي د الله جل شانه د عذاب د جهنم ذکر راشي نو فورا د الله تبارک وتعالى په حضور کې دعا وغوښتل شي چې یا الله د دې جهنم د عذاب نه وساتي او چې کله د جنت تذکرہ راشي د جنت د نعمتونو ذکر راشي نو د الله جل شانه نه د جنت سوال کول، د الله جل شانه د رحمت ذکر راشي د رحمت طلب کول، د عذاب ذکر راشي د غینا نجات غوښتل او د الله د نیکو بندگانو ذکر راشي نو د الله تبارک وتعالى نه دا سوال کول چې الله د نیکانو خلقو
معیت او مرګرتیا زموږ نصیبه وګرځي. د بدو خلکو ذکر راشي یا الله د بدو خلکو د صحبت نه د هغوی معیت نه زموږ حفاظت وکړي. دا د قرآن کریم د تلاوت آدابونه دي. نو د قرآن کریم د تلاوت په دوران کې د درس په دوران کې چې کله هم داسې د عذابونو او د جهنميانو ذکر راشي نو د هر مسلمان زړه چې دغه ویریږي. خدا د قرآن کریم اعجاز دی، د قرآن کریم معجزه ده، د قرآن کریم انداز بیان دی چې کله هم د مجرمینو ذکر راشي او د جهنميانو د پاره د مشرکینو د پاره د کفارو د پاره د عذاب ذکر وشي، رب کائنات فوراً ورپسې د خپلو محبوبو بندگانو د مسلمانانو د مؤمنانو د موحدینو خلکو د دلجوی د پاره د هغوی د تسلی د پاره د هغوی دغه پریشانی د ختمولو د پاره الله تبارک وتعالی بشارتونه اوري. نو چونکې دینه مخکې ښه تفصیل سره د جهنميانو ذکر راغی چې دی به په یو بل باندې لعنت کوي په جهنم کې او په یو بل باندې به لعن طعن کوي او دغسې د دوی روحونه قبض کړي شي او فرشتي چې کله بره بوزي نو فرشتي به د دوی د روحونو نه د نفرت اظهار به کوي، د اسمانونو دروازې وله بند کړي شي او بره د اسمان نه ښکته د ځمکې ومې سیته چې کوم ته سجین وایي هغې ته وروغورځولی شي، ورویشتلی شي د روح د جهنميانو روحونو منځ ته ورویشتلی شي. نو دغسې سخت وعیدونه ذکر شو. نو اوس په دې آیت مبارکه کې آیت نمبر 42 کې الله جل شانه بشارت ذکر کوي والذین آمنوا او کوم خلکو چې او څوک چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات او عملونه وکړل نیک لا نکلف نفسا مونږ تکلیف نه ورکو هیڅ یو نفس ته الا وسعها مگر د طاقت مطابق اولئک اصحاب الجنة هم دا خلق جنت والا دي هم فيها خالدون دوی به پاغي کی همیشه وي. ایمان او عمل صالح دا دوه لازم او ملزوم دي. ایمان اقرار باللسان وتصديق بالقلب. د هر قسمه د شرک او د کفر نه د بیزاری اعلان کول او دغسی ایمان مفصل ایمان مجمل کی چې کوم تفصیلات مون ذکر کو د الله جل شانه په ذات باندې د الله په کتابونو باندې د الله په فرشتو باندې په غیب باندې په جنت جهنم باندې د مرګ نه بعد دوباره ژوند باندې په دې ټولو سيزونو باندې ایمان وروړل دي ته ایمان وي. وعمل الصالحات ایمان سره عمل صالح شرط دی او عمل صالح وي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او نورانی طریقو ته. وعمل الصالحات معنا دا په طریقه د پیغمبر ایمان او عمل صالح او عمل صالح هغه مقبول وي چې کم کې اتباع د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شامل وي. نو لہذا که یو سړی په ظاهر باندې ډېر ښایسته عمل کوي ډېر ښکلی عمل کوي خو چې هغه په طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه وي د هغې د سنتو خلاف وي یا د هغه د سنت نه ثابت نه وي بظاهر باندې ډېر ښکلی چمک دمک والا عمل وي خو چې کله د الله د محبوب پیغمبر د طریقې خلاف وي نو هغه عند الله مقبول نه بلکې مردود. او د هر عمل د قبولیت لپاره الله رب العالمین یو معیار مقرر کړی دی. هغه معیار څه شی دی؟ من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې زما د محبوب پیغمبر اطاعت وکړو بس د زما اطاعت وکړو. او د دې مزید د تاکید لپاره الله تبارک وتعالى فرمایي قل زما محبوب پیغمبر دی خلکو ته ووایه ان کنتم تحبون الله کچری تاسو د الله جل شانه سره محبت ساتئ د محبت دعوا کوئ نو داغي عملی ثبوت بداوی فتبعونی زما اتباع وکئ زما په نقش قدم باندې روان شي. یحببکم الله
د الله جل شانه ذات به تاسو سره محبت کوي. نو که څوک د الله تبارک وتعالى د ذات د منلو دعوا کوي نو لازم ده چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع وکړي. او څرنګه چې قرآن مجید آیتونه دي د الله احکام دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم عملی تفسیر او تشریح دی. قرآن کریم چې دی دا د کتاب په شکل کې دی، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملی قرآن دی. دی و جناب بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نا سوال شو چې مورجانی مونږ ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق خو دا بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې تاسو قرآن نه لولئ؟ عرض وکړی شو او ولولو. فرمایي چې کان خلقه القرآن، دا قرآن مجید دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دی. نو قرآن کریم د آیتونه دا احکام د آیتونو په شکل کې دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارکه عملی قرآن په شکل کې دی. د قرآن کریم عملی تفسیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات دی. نو لہذا که سړی د الله د ذات د منلو دعوا کوي، د قرآن کریم د منلو دعوا کوي او د ژوند د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طریقو نه مبارک سنت نه خلاف تیریږي، د عبادات، د معاملات، د ناس ته ولاړه، د اخلاقیات، د معاشرت، د ژوند لیل و نهار شپه ورځ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طریقو نه خلاف وي، نو دا سړی دروغجن دی. یو سړی وي د الله تبارک وتعالى سره د محبت دعوا وکي او د عمل د نبی علیہ السلام د سنتو خلاف وي، نو دا دروغجن دی. ځکه الله تبارک وتعالى او فرمایل والذین آمنوا وعملوا الصالحات، چا چې ایمان وروړو او عمل صالح وکړو اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون، دا خلق جنتیان دي، دوی په جنت کې همیشه وي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.